د غریبۍ ختمېدو او د مالدارۍ راتلو لپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوې یو اسانه کلمه. زما عزتمندو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو، و یا رسول الله، دنیا ما ته شا کړې ده، دنیا رانه مخ اړولی دی، یعنې ډېر زیات غریب شوی ما چې څه ته لاس ور وړم هغه وایي زما د لاس نه اوځي. په اسان الفاظو کې ووایو، وایي که سونې ته لاس ور وړم نو هغې نه راته خوره جوړېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، وایي تا ته د فرشتو والا تسبیح یاده نه ده چې هغې په وجه خلکو ته رزق ورکولی شي، او هغه چې څوک وایي نو دنیا چې څه مخلوقات دي دا به ذلیله شي او ستا په خدمت کې به حاضر شي، دا ټول به وایي تاله راشي، هر څه به تاله راشي، د دنیا مال حلقه هر څه وي. نو هغه ورته ووایي یا رسول الله کومه یوه تسبیح ده، کومه کلمه ده؟ نبي علیه السلام ورته وفرمیل، وایي سحر چې څنګه شروع شي، طلوع فجر سره یعنې سحر شروع کېدو سره وایي ته دا کلمه 100 پیرې وایه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا کلمه ده بس ښه، وایي دا 100 پیرې وایه سحر په وخت کې. دا صحابي وایي دا کلمه وایي ما شروع کړه، وایي څنګه چې 7 ورځې وشوې 7 ورځې مو دا کلمه وویله، وایي ما سره دومره مال حلاله، دونه زه مالداره شوم چې اوس وایي زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا مال کوم ځای نه راواخلم او کوم ځای کې کېږدم، د دې مال په حساب کتاب نه پوهېږم چې دا اوس کوم ځای کې ځان سره ځای کړم. نو زما عزتمندو، که هر څوک غریب وي که غریب وي او که مالدار وي، دا کلمه زده کوي، بیا ورئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. نو د سحر په وخت کې څنګه چې سحر شروع شي یا سحر شروع کېدو سره سحر اذان نه بعد یا د سحر مونځ نه بعد دا کلمه سلسل پیرې وایي، نو انشاءالله ستاسو غریبي او فقر به ختمېږي او مالداري به انشاءالله راځي، په رزق کې به انشاءالله برکت پیدا کېږي. ټیک شو جي، کوشش وکړئ دا